کتونکو الف خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی څنګه چې دغه سلسله روانه ده خو لږ مخوا دې خوا کېږو نو موږ وو چې مستحق رانه دغه نه شي خو د خلکو یو موږ سره یو خپلې اړیکې وي یو خپل تعلق یې دی را سره بل دا دې ځای کې چې کوم ځای کې موږ تقسیم کړو نو دلته هر کور ضرورتمند دی اته فوټه شپږ فوټه په دې کورونو کې اوبه بهېدلې دي دوی ته د کپړو ضرورت شته د بسترو ضرورت شته د کټونو ضرورت شته د نومې څیز دوی ته ضرورت شته دی نو دلته کې چې موږ راغلي موږ سره دا رور موجود دی رور مې خپله پېژنګلو وکړه او دا کوم قسم خلکو ته چې نن میلاویږي دا څونه پورې متاثره دي بسم الله الرحمن الرحیم یوسف طرحه فقیرآباد سرتاج ناظم رور یم او تحریک لبیک چې دلته څونه امداد موږ سره وکړه د امین صاحب موږ ډېر شکریا ادا کوو او تقریبا دا اوس د 50 کسانو سامان دی ان شاء الله موږ په پرمن طریقې سره ورکو او موږ دې ډېر شکریا ادا کوو چې ان شاء الله موږ بیا هم راځي ان شاء الله موږ دوی د فوډ پیکیج دا وکړو بګې بسترو غوښمه پکې موږ لکه لوغه غوښمه موږ لکه موږ دې ډېر شکریا ادا کوو ان شاء الله وړو هم د لروړو ښه ان شاء الله غری صاحب څه به وایي مسلسل دغه سلسله روانه ده او دې خلکو ته د میډیکل کیمپونو هم ضرورت دی صحیح ده جی دلته چې موږ رالو دا کومه علاقه ده د سنم د حصار یاسین زیاته موږ هم په اول ځل رالو او دی وجه دلته څوک نه دی راسېدلی الحمدلله موږ د شفیق امیني صاحب په خصوصي هدایاتو باندې دی له د تحریک لبیک د طرف نه راغلي یو او الحمدلله موږ ورله چې کوم دی اسباب ورکو لوښي مو ورکړل دا د فوډ پیکیج مو ورکو ان شاء الله بیا به هم راځو او موږ سره چې څومره جواد شریف کې مال پروت دی بیا به دې ته میلاویږي او حق په مستحق ته رسیږي او څنګه چې الف خان صاحب وي چې دوی ته میډیکل کیمپ ضرورت دی ان شاء الله خاص سندي هفته ډاکټران به راځي او د میډیکل سیستم به ټول چې کوم دی په ښه طریقې سره مو حل کوو صحیح بصیر صاحب موږ سره موجود دی او ډېر محنتي انسان دی مسلسل لګیا دی یو سی صدر دی بصیر صاحب دغه موږ سره دا وخت څنګه تیر شو کار څنګه روان دی الحمدلله جی خو ښکلی روان دی او د صاحب د طرفه راغلو ډاکټر شفیق امیني صاحب د طرفه د تحریک لبیک او هغوی په تعاون سره د سامانونه تقسیمیږي او ان شاء الله العزیز نور به هم دغسې کوشش دی لسمه ورځ ده چې دوی ته سامانونه کم چې سیلاب ځپلي دي او کم ضرورتمند دي هغوی ته دا رسوو نور هم کوشش دی که خیري کم چې ان شاء الله په میاشتو راسن نور هم پروت دی او دوی ته به که خیري په خپل تعاون په خپل کوشش سره که خیري دا رسوو صحیح ده رور مې څه به وایې په دې موقع باندې السلام علیکم زه ستاسو ټولو شکر ګزار یم چې تاسو موږ د چوتي پول ګیدر روډ ته رالې دلته کې د دې نه یو کس مخکې بل داسې دغه راغلو او یو دی رالل نو موږ تاسو ټول شکریا ادا کوو ځکه چې ټول غریبانه خلک دي ټولو ته اوبه راغلې وي او دا ټول چې کوم دی نو د اوبو د لاسه ډېر زیات خراب دي او دا ستاسو چې کوم دی نو دعاګانې دغه ټول خلک غریبانه تاسو ته دعا کوي ستاسو موږ شکریا ادا کوو ډېره مننه ښه رور مې څه به وایې په دې رور ستاسو ډېره مننه او چې تاسو رالې تاسو په دویم ځل هم رالې موږ هم یاد کړو په دې سیلاب کې او ستاسو ډېره شکریا او ډېره مهرباني الف خان صاحب کتونکو ان شاء الله دغه سلسله به رواني مخ په وړاندې موږ وایو چې حقدار ته ورسو په یو ځل باندې ټول نه کېږي څوک به خفه کېږي نه رارسو به موږ د لیست مطابق چې کوم دی یو ځای ته پیکیج راواچو د لیست مطابق چې کوم دی هغه ځای کې ورکړو انشاءالله چې کم پاتې کېږي نو زما به دې مشرانو ته خواست وي چې کم کسان پاتې شي چې د هغه پاتې کسانو نومونه بیا ولیکي چې دا دونه پاتې دي او په راتلونکي وخت کې هغه پاتې کسان موږ ته را مخامخ کړي او هغوی له موږ ورکړو نو خفګان به هم نه وي او دې ټولو ته به چې کوم دی نو فوډ پیکیج او دغه بړستنې سامانونه دار څه میلاویږي انشاءالله مخکې به ځو زموږ سره اوسئ څه دي ګوهر علي څه به وایې په دې موقع بس که د خدای دې سره خو کړي او بس ډېر ښه کار وشو او ښه په سړیتوب اورې ښه په آرام او سره ښه په آرام سره هلک بلې نشته نور څه نشته خاموشه د چا چې څه قسمت هغه چا ورسېږي چې څه قسمت یې هغه ورته ورسي سودا درته چېرته راغلې وه وچه سودا نه نه ده راغلې بس یو ځل راغلی وړه دغه بس ښه بیا څه نه راغلی بیا څه نه ده بس روجي صرف روجي صحیح ده ځه دونه خو سره رالل که نه دې دا وګورې زمونږ هر کار خو د شپې وي خو د ورځې وي الحمدلله به په خاموشۍ سره او په خوشحالۍ سره وي کتونکو الف خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان د څنګه چې تاسو ته پته در چې زموږ د دغه فوډ ډسټریبیوشن سلسله روانه ده د مولانا محمد شفیق امني صاحب په تعاون سره مختلف ځایونو ته ځو او هلته کې فوډ پیکیج ورکوو یو هغه ځای ته ځان رسوو چې هلته کې چاولو نه علاوه بل څه تللی نه وي دا نن چې موږ کوم یونو دا د ګیدړ کلي اسکول کلی دی د ګیدړ کلي علاقه ده دا تاسو وینئ 250 پیکیجونه چې کوم دی هغه موږ دې وخت کې خلکو ته ورکړي دي په دې کې زنانه هم دي ښه زنانه هم دې کې پیکیج اخلي خو تاسو وینئ دغه خلک ټول ولاړ دي ښه په پوره من توګه باندې په موږ هېڅ قسمه ټینشن نشته دی
ښه په حوصله باندې په دې کې چې کوم دی نو لوښي دي، په دې کې جوس دی، په دې کې اوبه دي، په دې کې چې کوم دی اوړه دي، په دې کې چینی دي، په دې کې چڼې دي او په دې کې چې کوم دی نو برنډ پیزار دی، برنډ پیزار. قاری صاحب څه به وایې په دې موقع چا پکې کولر او چا پکې څه وار سړي پکې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله افغان شیرفوز صاحب تاسو ډیره شکریا او دا کلی خلک د اورو دی وی چې موږ له اوسه پورې څوک په ټول سیلاب کې د سکول کورونو ګیدړ کړي ته نه دی راغلی. الحمدلله ستاسو نشاندهي باندې د شفیق امینی صاحب تحریک لبیک طرف نه زموږ ټیم راورسېدو او په ښه طریقه باندې الحمدلله دلته سامان تقسیمیږي چې تاسو کوم نمونه واخیستل. الحمدلله د کپړو، پیزار، اوړو او د فوډ د هر څیز سره چې کوم دی سامان په دې کې موجود دی الحمدلله. او کېږي به جي انشاءالله دا کم چې تاسو وکتل د کلي ته موږ دا وعده کړی ده انشاءالله تاسو له موږ د کم چې د کلینیک والا سیستم دی ستاسو د بیمارانو دپاره موږ به هغه انشاءالله لګو دلته کې په ښه طریقې سره به تاسو له ښه سنه د هفته ډاکټران هم راځي او انشاءالله د کومو کورونو چې د تعمیر ضرورت هغه هم په ښه طریقې سره کېږي انشاءالله. انشاءالله پری میډیکل کیمپ هم لګو په مختلفو ځایونو کې. دا تاسو وینئ زه دارور نومونه اخلي خو زه به دارور نومونه اخلي خو لږ بیا ډسټرب کوم. رور مې خپله پېژنګلو کو څه به وایې په دې موقع؟ السلام علیکم جی. زمونږ خو جی خیرالزمان مې نوم دی او د دې ضیا شهید کلي د سکول کورونو جی نمایندګي کوو. په لومبي سیلاب چپه چې رالی جي نو دا د دې سایډ نه شروع شوه په موږ اوبه رالی او ښه یې متاثره کړو. خو زمونږ دا محلې والا چې دي نو دا کورونه هم کم دي جي موږ ښکته ځای ته تلیم نشو او د دې ډېرې خلو ځلې او د دې دیکو داکو په وجه باندې دا خلک هلته تلیم نشي. نو موږ جي د دوی ډېر زیات مشکوره یو چې دوی زمونږ په یو معمولي شان درخواست باندې دوی رالل زمونږ د علاقې سروې یې وکړه او بیا یې دا علاقه وکته او چې څه وزدسی و نو هغې موږ له راوړه او موږ سره یې وکړله. الله دې د دوی عزت هم وکړي او الله دې موږ د دې افت نه د دې مصیبت نه خلاص کړي او خدای دې زمونږ غیبي امداد وکړي او الله دې دوی له د دې بدل ورکړي. ډېره مننه کتونکو. تحریک لبیک صوبایي مشر مولانا محمد شفیق امینی صاحب په تعاون سره چې کوم دی نو موږ دوی له را رسېدلي وو. بله خبره زه دا کومه چې دلته کې ظفر راشه که نه ظفر چې څه شوې دا دی ظفره دا خلک څومره پورې حقدار وو څه به وایې؟ درجی بسم الله الرحمن الرحیم. دا د ګیدړ کلي او دې کې دا سکول شغاله کورونه ورته وایي. په دې سیلاب کې چې دا خلک ډېر زیات متاثره شوي او دا ډېر پسمانده پاتې شوي دي. مخکې چې کوم امدادونه هغه راغلي دي نو هغه دې خلکو ته نه رسېدلې. الله افغان ورو تاسو سره خدای پاک وکړي او زمونږ د تحریک لبیک والا چې دي دا ډېر یو مخلص خلک دي چې داسې ځای ته او داسې خلکو له داسې دا شعر ورسو خپل حق یې ورته راورسو. نو موږ د دوی هم ډېر مشکوره یو او ستاسو هم ډېر مشکوره یو. الله پاک تاسو سره وکړي چې دا غریبانان دي دا بالکل دوی ته اړوس ملو شوي دي لکه دې سیلاب دا ډېر زیات متاثره کړي دي. دوی په دې اغوستو جامو کې پاتې شوي دي. نو تا د تحریک لبیک والا دا کوم مشران چې دي موږ د دوی ډېر زیات مشکور یو چې په داسې تنګ سک وخت کې زمونږ دې غریبانو ورونو ته ځان نه ورسو او تاسو لکه داسې هلې ځلې شروع کړې. په دې هلو ځلو کې تاسو دې ځای ته راوسېدی چې دا ډېر مقصدي ځای دی پوه شولې. نو دا کم حقدار ته چې کم حق میلاو شو نو موږ ستاسو ډېره شکریا دا کړو. مننه ظفر صاحب ډېره زیاته مننه. کتونکو موږ هم وایو چې موږ دا کم خلې ځلې موږ ټولې سرګرمۍ بندي کړي دي. کمې خلې ځلې مې چې روانې کړي دي هغه د خلکو دپاره دغه پوټ پیکج د مولانا صاحب په ذریعه باندې چې هغه ته مختورن نه یو چې یار الف خان شیرپو کم ځای ته ورسېده آیا هغه ځای ته نور څوک رسېدلي دی که نه. موږ چې الحمدلله کم ځای ته رسو نو زموږ نه مخکې به هلته څوک نه وي تللی چې ممکن نن د سیلاب 12مه 13مه ورځ ده خو دې خلکو له چا اوچه سودا نه دروړی. څه به وایې مولانا صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تحریک لبیک پاکستان او خصوصا بیا چې کوم دی مولانا محمد شفیق امینی صاحب چې د هغوی په الو ځلو باندې په ضلع چارسده یوازې نه په غونډ صوبه سرحد باندې چې تر سواته پورې دغه پورې د هغوی ډېره زیاته قرباني ورکړله او شپه ورځ هغه په ځان باندې یو کړي دي. دلته د دې ګیدړ کورونو د سکول والا کسان بیګا جیاباد ته ډک پلین کوچ راغلي او دیو ته بیخي چې کوم دی سامان نه را رسېدلی نو دیو ته چې کوم دی هر شی دلته راورسېده
او موږ چې کوم دی د دې ټول کلیوالو او بیا خصوصا چې کوم دی علف خان شیرپاو صاحب د هغوی هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې هغوی ډېرې هلې ځلې په دې سیلابونو کې وکړلې او ډېرې منډې ترلې وکړلې او ډېره قرباني هم ورکړه سهار نه راشي ماښامه پورې غریب لیږی دغه شان چې کوم دی د مولانا محمد شفیق امینی صاحب ورور چې کوم دی رفیق صاحب د هغه د شپې خوب نه د ورځې نه ټوله شپه بهر دننه ټوله ورځ سامانونه یو ځای هلته ولېږه دلته ولېږه او ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړلې نو موږ د دې ټولو شکریه ادا کوو او خصوصا چې کوم دی د مولانا محمد شفیق امینی صاحب چې د هغوی په قربانو او د هغوی په هلو ځلو باندې انشاءالله د غونډې علاقې ته الله رب العزت ډېر لوی خیر ورکوي. ډېره زیاته مننه. کتونکو هغه ځای کې نوم اخیستل کېږي دلته کې دا خلک راځي او ښه په عزت سره کینی او خپله غوټه چې کومه ده هغه ښه په عزت سره اوچته کړي او لاړ به شي زموږ به هم زړه وګټي او کم خلک چې ګوري د هغوی به هم زړه وګټي او د دوی هم زړه وګټلی شو او دوی چې کوم دی دغه شانتې یو شکریه ادا کړله او پکار هم ده چې په لومبني ځل ورته دلته سره ورسېدل نور څوک دلته کینی راغلي انشاءالله سلسله به روانې ډېره مننه. کتونکو علف خان شیرپاو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی ولاړ یم په سکول کلي کې کم چې د ګیدړ کلي علاقه ده دا تاسو وینئ دا خلک دغه ځای کې ښه پوره من ولاړ دی دوی دپاره چې کوم دی موږ د 250 پیکیجونو دا دې وخت کې انتظام کړی دی په دې کې چې کوم دی وړه دي چینی دي او ښکلې دغه دي چڼې دي او کپړې دي بیا او لوښي دي دا وګورئ جي په دې لوښو کې چې کوم دی نومې سیز چې کوم دی نو او پیزار چې کوم دی نو موږ سره ښه قیمتي پیزار دی ورسره چې کوم دی نو دا وګورئ جي دا تاسو وینئ چې دا کیکرسي چې کوم دي دا موږ دغه کړي دي دا وګوره دا به هغه دا برانډ دی ښه دا داسې عام چې سپلی نه دي دا برانډ دی برانډ چې کومه سپلی ګورئ کوم چپل ګورئ هغه به تاسو ته چې کوم دی نو برانډ ښه ورسره چې کوم دی ګوره د ده پکې کولر ورسېده نو د ده پکې ده ورسېده هغه رونه به څومره خوشحالي چې چا چې کوم دی دا دغه کړې ده وګورئ جي دا موږ کتونکو علف خان شیرپاو یم دا ما سره لیست 120 کسانه دلته د ټالونو والا چې کوم دی نو دا لکو روپو د یو ټال چې کوم دی نقصان شوی دی د یو ټال والا په لکو روپو نقصان شوی دی دوی له چې موږ څه ورکړل دا په وړو کې د مال کې برابر هم نه و هسې هغه دوی چې کوم دی نو هغه حوصله افزایي مو کړله بس هېڅ هم ورنه کړل خو د دې ټالونو والا چې کوم نقصان شوی دی نو تر اوسه چا تپوس نه دی کړی لرګي تباه شوی دی د دوی چې کوم دی نو هر څه تس نس شوي دي دې ضلع انتظامیه او د حکومت په سوونو روزګاریان دي هغې طرف ته هېڅ قسمه توجه ورنه کړه د دوی نه لرګي چې کوم دی هغه اوبه وړلي دي نو زمونږ نن د دې پوټ پیکج تقسیم صرف دغه نو چې دوی له موږ څه ورکړل د دې پوټ پیکج غټ تقسیم هم ده چې د دوی د اواز هم روچت کوو دا هم مخکې ورسوو چې دا هم د الله تعالی مخلوق دی پاکستانیان دي ووټ اچوي په سوونو خلک د یو ټال والا سره په روزګار دي او بدقسمتۍ نه چې په دوی باندې بار سیلاب راځي دوی مړومبي سیلاب هم تباه کړل د دویم سیلاب هم چې کوم دی دوی روزګار تس نس که او هېڅ قسمه چې کوم دی پاملرنه ونه شوله خو بهرحال موږ څه خپل وس دس وکړو بابو صاحب خپله پېژنګلو که څه به وایې السلام علیکم زما امداد بابو نوم دی دلته کې د لرګو کار کوم د دې مارکیټه موږ د علف خان روډ ډېر زیات شکریه ادا کوو او د علامه مولانا شفیق امینی صاحب چې هغه تحریک لبیک د زموږ د صوبایي مشر دی موږ د هغوی ډېر شکریه ادا کوو د علف خان صاحب په تور باندې موږ ته دا امداد وشو تیر سیلاب راغی دلته کې زموږ له چا تپوس نه کړی موږ د علف خان روډ ډېر زیاته شکریه ادا کوو چې څومره شکریه موږ ادا کوو هغه کمه ده موږ سره الفاظ نشته چې زموږ د مارکیټ اوسه پورې زموږ چا تپوس نه دی کړی اوس هم سیلاب راغلی مخکې هم راغلو چا تپوس نه دی کړی د علف خان روډ موږ ډېره شکریه ادا کوو دا ټول مارکیټ دا ټول دکانداران چې دوی زموږ تپوس وکړو د دوی د خدای پاک عزت وکړي خدای پاک د ډېر نور هم ترقي ورکړي ډېره مننه کتونکو ما مولانا محمد شفیق صاحب ته وویل چې دا داسې مخلوق دی داسې خلک دي چې د دوی اړه څوک تپوس نه کوي بل دا ده چې هغوی نه مې دا امید دی خو چېرته داسې پنډ رالو نو یو ټال له چې کوم دی نو باقاعده نغد ورکول دي د دوی روزګارونه چې کوم دی بالکل پټه شوي دي مشره څه به وایې په دې نو به دا خبره ده تاسو خپل ولیدل چې نسخان شوي دی که نه تاسو هم په خپل ولیدل او دا خلک هم د دې ټالونو ډېر نقصان شوی دی چې مخکې هم شو دا بیا ډېر شوی دی
خو ځین خو چا تپوس نه دی کړی بغیر تاسو نه تاسو راغلئ او زموږ اواز مو اوچت کړو تاسو سره خدای ډېر ښه وکړي او مخکې ستاسو کار دی که چېرته خدای پاک مېره سم راکړه قاري صاحب تا خو ولیدل د دې خلکو دا د ډېر څه قابل دي خو بس موږ خپل وزدس وکړو. بالکل جی ستاسو نشاندهی باندې تر ورسېدو مستحق دي او لرګي وغیره خراب شوي دي او شفیق امینی صاحب کوم چې تحریک لبیک پاکستان صوبایي امیر دی او مرکزي رکن شورا هم دي د هغې خصوصي هدایاتو باندې شاهزادې طرف نه موږ رالو او دوی له مو پیکیج ورکړو. الحمدلله ډېر کنفرم اشیا پکې وو د اسبابو د لوښو او د کپړو او د فوډ پوره سامان هم وله ورکړو. الله کریم جل جلاله د دې نور مسایل هم حل کړي او الله دې د روان وخت کې د غمونو آفتونو نه وساتي. ډېره مننه. بل کتونکو تاسو ته مې دا خواست دی چې چېرته ګوره دا لیست دی موږ 120 کسان لروړی دي په دې 120 کې هم زموږ دا ټایلونه والا پکې ډېر پاتې شو ولې چې پکې نور راننوتل نو بیا تاسو رش جوړ کړئ نو دې سره د خلکو ړه مات شي. بهرحال زموږ ړه ماتېږي موږ حوصله نه بیلو موږ به کار کوو خو تاسو ته مې خواست دی چې دې سره روغ خلک بدنام شي یعنی دا خلک نه د کیمرو ته راځي نه چاته لاس نیسي دوی الحمدلله خپله غټ غټ روزګاریان دي خو بس یو افت پرې راغلی دی نو د دې خلکو خصوصي خیال وساتئ دې طرف ته پاملرنه وکړئ دوی سره امداد وکړئ. ډېره مننه. روح الله روح الله دا والا څه روح الله داود جانو سلمان داود اسيبو 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 اغسطا پیر محمد ته خپل یو ځان ته دی خو کې کیره زرلی واغسته هلکه چې کوم نوم نه اغستل کېږي ګاډي ته ولاړ کنه چې کوم پکې نشته ماګول ماما ولا شمشاد علي شمشاد حاجي نشته ګل افضل هغه نشته محمد اسلامو نشته ده عبيدو بسم الله لا ده بسم الله ولا بسم الله ده نصيب قولو محمد قولو فیاض خانو نه محمد يقول ماما فیاض قولو فیاض حاجي وسيمة بختلي روح الله ماما قل وهابه بس بن كده کتونکو دغه روانه سلسله کې هغه ملګري راځي چې هغه ملګري دغه وایي چې موږ کوم ځای ته دغه خوراکي توکي وړو نو هغه ضرورتمند دي یا هغه ځای ته څوک نه دي رسېدلی نو په دې غله باندې د مولانا محمد شفیق صاحب لخوا چې کوم ځایونو ته ګاډي مسلسل روان دي اوس هم دا سوزکي ډک شو په دغه سوزکي لږ راواله 50 خاندانونو ته چې کوم دی نو پوټ پیکج بړستنې هغه پکې واچولې شوې موږ سره دلته کې څنګه تاسو ته پته سار موږ محبوب له چې کوم دی نو پیکج ورکړ او د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی هغوی به کې بیا اختر حسین صاحب دی دا رولېږه مرجان دی نو موږ وایو چې هغه سوشل ورکران چې هغه په علاقه کې وي دې کې نه نوم شته نه ووټ شته د الله د رضا دپاره چې کوم دی هر ځای ته چې یو ځای پاتې نه شي یو ځای ما او دلته کې باقاعده رفیق صاحب چې کوم دی ولاړ دی نو هغه ګوري چې حقدار وي نو بالکل په دې نه خفه کوي خو دلته تقسیم نه ښه کلیو ته موږ ځو زموږ ټیمونه ځي او هلته کې چې کوم ملګري ځي نو هغه باقاعده موږ ته د هغې د زړه د مطمئن کېدو دپاره د هغې نه چې کوم دی موږ ویډیو غواړو چېرې کوم ځای کې تقسیم شو چاته میلو شو که نه میلو نه شو اختر حسین صاحب ولاړ دی ډېر وخت نه چې کوم دی نو دغه سوشل ورک کوي او دغه 50 پیکج دوی ته حواله کوو څه به وایي جي په دې ډېر مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم علب خان ویل نو تاسو شکریہ ادا کوم چې په دون دا کې په دون سخت او مخو کې تاسو هلې ځلې کوي منډه تړلې وخه او د غریب आवाज اوچتوي دویم د تحریک لبیک پاکستان ډېر زیات شکریہ ادا کوم چې خصوصي د غریبو لپاره امداد کوي او مرسته کوي او مرسته هم داسې کوي چې کور ته ورلسي یقینا تاسو به لیدلی می
ډېرو خلکو مرسته وکړه د هغوی شکریا ادا کوو خو ډېر داسې وي چې زنانو پسې منډې وي ټرکونو پسې منډې وي د چا نه ګیره مبارک ویښتو وباسي چا لاسونه خپې ماتېږي نو تقریبا موږ خو ډېر ورته ووایو چې داسې نه پکار چې له ادارې لی ورکوي په طریقه باندې غریب ته خپل دغه ورسوي حق ورسوي خو به هر حال دا اوس چې مې ستاسو دا کوم دغه ولیده د کاوشونه ولیدل دا مرسته مې ولیده نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې تدویه خپل هر یو دغه ته سیلاب ځپلي ته امداد کور ته رسوي نو ډېر زیات خوشحاله شوم ډېره شکریا ادا کوم بل دا نن چې کوم امداد روان دی دا داسې زیات روان دی چې زما په خیال صرف اوبو ته رسېدلي هغه مغه اوبه هغوی واپس کړه چې موږ ته اوبه نه دي پکار د بل د حین اصل وباسو او دا په ړومبی پیره دا پیکج چې نو دا 2 کلو ته روان دی 50 کسانو پیکج دی نو ستاسو دا خټ ته روان دی یو خټ نمبر 1 ته نمبر 2 ته روان دی هغه ځای ته چې کوم د ریاست په غاړه باندې دی کوم زیات تر افیکټډ دی د ریاست دا کړي دي او دې ته رسایي ول نشته چې دا دغه نه ډېر لري دي د روډ نه ډېر لري دي که نه نو روډ سره چې کوم کلي نو هغې ته نږدې ګاډي راشي نو هغوی ته خو امداد دغه شي خو دا دونه لرې زما په خیال چې ګاډی روان شي نو هغوی چې دا دی خو زه دشتې ته روان یم که څه ته روان یم نو په دغې وجه باندې یو خو فصلونه هلته خراب شو بل کورونه خراب شو او داسې حد ته راشو بل بسترې داسې دي چې بل اوس یو دغه راته وایي چې یاره ما کړ دونه سنو چې ما په جومات کې شپه وکړه نو زه لاړم ما ول د خپل کور د دغه نه صندوق نه بسترې راواغېستې دغه مې کړې یقینا چې وګورې ایلب خان به وګورې نو وبه جاړې ویې به چې دا کوم حالت دی صحیح دلته کې ته رالې تا ته څه تکلیف یا دغه یا څه داسې پاتغان ډېر ښکلی هغه لوګان هم درته واچول پیاز هم درته واچول او برسته هم درته واچولې کمبل هم درته واچولې بالکل A to Z سره واچول زه وینم د دغه ډېر زیات خوشاله شوم چې یو پکې د مرګري لګیا دي ډېر په دغه سره لګیا دي لکه دا یو داسې خدمت دی چې زه چې بدین غټ خدمت بل نشته ځکه چې زمونږ کمې خویندې زمونږ کم بچي زمونږ کم مارونه هغه بېروزګاره چې کارونه نشته او لاړ چې د هغوی حالت وګورو نو جاړي نو یقینا دا مرګري ځکه لګیا چې دوی به هغه لیدلي ځکه په دونه دغه باندې له محنت سره لګیا دي بل د تحریک لبیک پاکستان او ستاسو بیا شکریا ادا کوم چې په دونه لکه د پیاز او د الو او د دغه نه واله تر د کېړو سپلو پورې د هر څه پکې دي نو ډېر زیاته شکریا ادا کوم ډېره زیاته مننه کتونکو ایلب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن خپلې ټولې سرګرمۍ ختمې کړي دي او دغه سرګرمۍ کوي او الحمدلله په دې 400 کې د ټولو نه زیات کار چې کوم دی زمونږ په وساطت باندې خلکو ته دغه پوډ پیکج ورسه ملاویږي بل دا خو نن موږ په دې موقع موجود یو دا تاسو ته ښایو چې دا کوم خلک ځي نور کله چې موږ نیو نو دلته ویډیو یا دا کیمره دا سیسټم نشته دی چې یاره کومو کلو ته لاړل خو صرف په ټلیفون رابطه ده چې یاره پلانکي کلي ته تللی دی او پلانکي کلي ته نه دی تللی نور پکې مولانا محمد شفیق صاحب کلم دا نه کوي چې دا د دې پاټی دی دا د دې پاټی دی دا د هغې پاټی دی نه بچې سیلاب ځپلي دي اوبه ورغلي دي نقصان یې شوی دی ورورسوی باقاعده چې کوم دی نو دغه ځای ته دا سیسټم روان دی انشاءالله مخکې به ځو موږ سره اوسئ کتونکو ایلب خان شیرپو یم کیمرامین نصر یاسر خان دی دې وخت کې چې موږ دا چاته پوډ پیکج ورکوو نو دا خلک راغلي دي د دلدار کړی نه او دوی و چې زمونږ کورونه بالکل ړنګ شوي دي خو موږ ته ډېر زیات ضرورتمند خلک دي دا صرف د سیلاب ځپلو دی بغیر سیلاب ځپلو نه چې اوبو بوتل هم یوړم دا پې ارام دی دا پې ارام دی پورې تا ماته دوه چې ته سیلاب وخلي ولې نه والي یو کوم ځای د شینکې کورونو شینکې ښه سیلاب ځپلو تاسو شینکې کورونو زموږ هم شینکې دا رې دغه وګوره شینکې دا کډ راکړه ښه تاسو چې خورې ته کوم ځای هغه ځای هم تل شینکې سیلاب وخلي تاسو هم وخلي سیلاب نه نه موږ خو تورم دغه تورم ځو خو راباندې راغی خو موږ نه جوتو والي نه هڅه وس نه کوي خو سیلاب ته نږدې وي سیلاب نه راځي په کور نه دی راغلی سین په غاړم کور دی ته خو مورې او شینکې کورونه یو سیلاب والا دا کار دی وګوره صحیح ده جامع وسره کېږده ښه څه به وې وروره په دې موقع بس بس موږ ډېره شکریا ادا کوو چې موږ ته دا میلو شو الحمدلله مولانا محمد شفیق صاحب تحریک لبیک چې کوم صوبایي مشر دی د هغوی په وساطت تاسو ته میلاویږي دې حقدار یې او انشاءالله دې حقدار الله پاک ته الله خو کې الله پاک ته دې اجر ورکړي سیلاب وخلی او چې سیلاب وخلی جی راشه کنه مشر تا کور څه صورت حال دی زما کور خو بس بیخي پډاګره ورم پکې نشته پردې وته بلند دي کته هم شه سیلاب به غونډه را نوتی دي ټول کندري دي ها جی شکریا ادا کی شي حقدار ما تاسو هم کولې خدای دې وسره خوږي مون ته حق ملایي شفیق صاحب ته ها ته بس وروره یاره جی زما کور کې خو بس کوټم نشته او برانډه مې جوړه کړې ده او هغه سیلاب ډېره خرابه کړې ده او بس شکر دې حق راته ملو شو حقدار او حق راته پځای کې ملو شو صحیح ده کتونکو بسترې بسترو سره چې کوم دی غوړي و چې سودا غونډه
غونډه وچسو ده ورسره ماشومانو له بسکټ نوې کپړې دا جي ورسره وګوره جي لوګان او پیاز دا ټول چې کوم دی نو دا دې خلکو ته میلو شو دا وګوره جي دا ځان سره وړي اور خو دا موږ کلي په کلي تقسیمو دا یاد ساتئ څوک داسې تکلیف ونه کې او انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو نن د دې زرانو په دې مخونو دا خوشحاله دي لکه کسان دي بالکل انشاءالله خوشحاله دي شکر دی موږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو او دا پاکستان تحریک لبیک دا شفیق صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې دې متاثرینو ته دا راشن انشاءالله ورکو نو موږ یې ډېره شکریا ادا کوو کتونکو انشاءالله دا سلسله به روانې او زموږ سره اوسه کتونکو الب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی سهار شو او بیا چې کوم دی د مولانا محمد شفیق امني صاحب د جیابات نه چې کومه سلسله روانه شوله نو یو خو زه ټولو کتونکو ته وایم چې یو خو دلته کې موږ تقسیم نه کوو یوه دویم دا چې لیست به راکوې دا ځای نه چې یو سړی لاړ شي یو دلته کې دا په لالچ باندې نه ورکوي خو دلته کې بالکل د راتګ کوشش مه کوې او دا اوس جي موږ دا ګاډی بیا ډک شو بیا لړخته روان دی دا ګاډی چې کوم دی بیا لړخته روان شو زموږ دې وخت اوس په مختلفو ځایونو کې ګاډي شته دي هغوی تقسیم کوي دا ویډیوګانې چې کومې راځي دا چې زه کوم تقسیم کوم دا د هغې ویډیوګانې ښه نور چې کوي چاچا کوم ځای نوم څه دی شاهي کلالي ګلخان مې نامه ده ښه جي ښه شاهي کلال دا کومې محلې ته به ځي دا بجي شاهي کلالي درمیانه شاهي پایان ورته وایي ښه جي او ګلخان کورونه په دې کې بسترې واچول شي خوراک سامان پکې واچول شو مچردانې پکې راته واچول شي کېړې پکې راته واچول شي یعنی هر فیسلټي دوی موږ ته ویل لوښي هم راله راکړه فوډ هم راله راکړه او وړې مو سره راکړه خوشحاله ته بالکل د تاریخ لبیک نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو تر اوسه پورې موږ سره دومره املا چا نه کړل دومره دوی موږ سره وکړو نه څه ووټ نه څه نوټ نه څه لیست نه څه بل نو دا ویډیو هم زه کوم درته کې د دې مړو دغه نه بالکل نه مې ورسره مخکې تعلق ولا رالم او لیست مې ولا ورکړو او د لیست په طرز ما باندې اعتبار وکړو او دا یې زوړم خدای دې ورسره خو کړي بچو صحیح حقدار ته ورسي او چې صحیح حقدار ته کتونکو دغه تاسو وینئ ستاسو د وړاندې دي او دلته کې نه ورکو دا وګورئ جي دا چې څنګه دوی وي تر دې پورې چې دا کیکره سي دا لوښي دا هر یو څیز او دا چې کوم دی نو دا چپل دا ټول سیسټم چې کوم دی نو دا نوې نوې چپلې دې ته ورمیلاو شوې ښه او ورسره چې کوم دی مچردانې بلستنې دا یو څیز چې کوم دی قاري صاحب څه میسیج ورکړې دا خلک دلته را یو دغه دا خطا دي میسیج دا ورکوم چې مونږ الحمدلله دا تقریبا 10 ورځې سیوا شو سیلاب چې کله راغلی لګیا انشاء الله دا په میاشتو تقسیمو د هفتو دغه نه دی خو دا یو میسیج ورکوم چې کم از کم جبال شریف ته مراده جی دلته کې موږ دې نه تقسیم نه کوو ځکه موږ نه بیا دغه به ترتیب کیږي سوزله غلطي دا چې موږ سره چې موږ د تقسیم کړی می کسان راشي جړه پر یادو کې دلته ډبل یو شي د نور ملګرو حق والی میسیج می دار چې جبال شریف نه په حال چې کم دی موږ تقسیم کوو غاړي به در دي ان شاء الله چې ډبل او تریپل ملونه شي نو سنگل منه ملاويږي برای کرم دلته کې چې کم دی تاسو د سامان وړل لپاره مرزه تکلیف مکوي په خپل غاړي خپل خرچه باندې موږ تاسو زیاته درځو ان شاء الله حق به حقدار ته الته ملاويږي حقدار ته برسیدا رسم کوي چې تاسو راشي چې بس ختم شو یا منګه غزه ته لاړو یا داسې یا غسې نو داسې سم سنشته دی انشاءالله ملاویږي به ډېره مننه خوشحاله اوسئ کتونکو الب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی څنګه چې تاسو ته پته ده الحمدلله موږ هغه ځایونو ته ځان رسو کوم ځای ته چې څوک نه وي رسېدلی نن چې موږ کوم ځای کې دا فوډ ډسټریبیوشن دی په دې کې بسترې دي په دې کې چې کوم دی کپړې دي په دې کې کمبلې دي نو دا د دلدار ګړی یو محله ده چې دې ته دغه نه اوبه راغلي دي د دوی پټیې والي دي کورونه والي دي دلته کې دوی د 2500 کسانو لیست جوړ کړو چونکې الحمدلله دې پرې دلدار ګړی بچ ده او دا ډېره ښه خبره ده دا پښتو بچ کړې ده او ګینې دا دلدار ګړی ډېر ټارګېټډ ځای دا به اوبو چې کوم دی نو بالکل همیشه وخه خو دې پرې په دې خلکو باندې الله پاک رحم کړی دی د دغه نقصان نه بچ کړی دي خو دا محله چې کومه ده دا کومه چې موږ دې ته روړي دي نو دې ته باقاعده چې کوم دا سامانونه تاسو وینئ چې دا موږ روړو دې کې د ماشومانو کپړې دي دې کې وچه سودا ده او دې کې نوې بسترې دي د دغه مطابق چې کوم دی د یخني را روانه ده نو دا خلک چې کوم دی ښه پرم نه خلک دي دغه هغوی ولاړ دي 15 پیکج ورته موږ پوره کړل او دغه 15 پیکج چې کوم دی دا وښایه ماته دا بسکټ چې کوم دی دا وګورئ جي دا چې کوم دی باقاعده ماشومانو لپاره ښکلي بسکټ چې کوم دی هر رنګه بسکټ چې کوم دی دا نو دا دوی ته هر یو څیز میلاو شو دا زمونږ په نظر کې وي چې څوک هم راځي نه هغې له ورکوو قاري صاحب
څنګه ښه الحمدلله جی خیریت دی بس دې کې څه دي دې کې خو کم چې د خوراک سامان دی تر بسکټو پورې د چای چینو روجو او دغه ټول سامانه پورې الحمدلله وسره بسترې دي کمبل دي بالښتونه دي او دا بسکټ وغیره چې کم دي تاسو ګورئ هلته کیکونه دا کم چې حلال کیکونه دام پکې راغلي دي او د دې سره چې کم دی دا اوچ سامان چې کم د دې بیکری سامان دی نه خرابېدونکي هغه سامان د دې دغه سره چې کم دی موږ راوړی دی الحمدلله ښه طریقې سره تقسیمېږي او دې سره جوسونه دي موږ سره ملک پیکې دي چونکې موږ خبر شوي داسې چا نه چې دلته کې خلکو ضرورت دی نو الله خان صاحب په وساطت باندې موږ دلته راورسېدو کورونه مې په خپله باندې وکتل چې دلدار ګړی کې خاص دا محلې دا دوه چې کم دي دا ډېرې زیاتې متاثره دي او د خلکو نه تاسو تپوس هم کولی شي الحمدلله موږ خبر شو نیمه ګنټه مخکې او ستاسو په وساطت باندې موږ دې ته راورسېدو صحیح شو ها دغه دا 25 کورونه دي ستاسو نوم څه دي زما اکرام جی ها څه به وایې په دې موقع باندې نو بس دوی سره خدای خو کې دا موږ سره چې امداد وکړو او موږ خو بس الحمدلله سیلاب نه بچو خو اوبه خو راغلي وي جي او بل کار روزګار نشته تقریبا د سیلاب نه دی خو موږ روزګار نه کړی جي او وجه روزګار نه کول روزګار شته نه جي او خلک په سیلابونو باندې دي او سو کورونه مونږ لارې نقصان نه کړی زموږ خو جي کمره کلک شوې ده او دن نو راغلي بیا پټي مټي خراب کړي ښه بابا دلته پټي خراب شي او جی زمونږ هم پټي خراب شي او کورونه او جی او سامانونه خراب شي او جی خراب شي او پټیم خراب شي ټول پټي او کور ته برالي او جی خیر باغ شپه خو به وي خو کنه او جی او بس زیات دي دې پرې بچو ولې راغی کمی ولې راغی دې پرې بس دا پرې نه کمی څه کرا چې دا پټواری لګه مضبوطه ودی وځي او هغه پښتې چې وي او جی د پښتو په وجه باندې دلدار غړې په مکمله توګه وای چې بچتا خو دې خلکو د چې کم دین دوی پټي خراب شي دي بیا روزګارونه بندي بیا کار نه دراغلي منګه د مولانا محمد شفیق صاحب په دې باندې مننه کوو چې زموږ په وینا باندې دغه کلی ته 15 تو خلکو ته چې کم دي ډېر غټ پیکج چې کم دی هغه ملو شو ان شاء الله د سلسله به مخ وړاندې بوزو دا تاسو وینئ تاسو د وړاندې جي دغه دا بسترې دي کپړې دي او چې سودا ده بسکټ دي او ورسره چې کم دي نو خولي متکه ده نو دا اریو پیکج کې دادی ان شاء الله د سلسله مخ وړاندې رواني موږ بزو مخ کې زموږ سره اوس کتونکو څنګه چې موږ تاسو ته دغه 15 کسانو پورت پیکج خو بیا ملګری رالل چې یاره دلته کې 14 کورونه دي او هغه دغه اوبو چې کوم دي نو ډوب کړو الحمدلله هغه 14 کورونه ته چې کوم دي بسترې ورسره بسکټ نوې کپړې او دغه شانتي سبزي چې کومه ده سبزي کې پیاز او لوګان چې کوم دي نو هغه مونږ ورکړل روره څه به وایې په دې موقع باندې مو خو الله خان به ستاسو ډېره شکریا ده چې تاسو په ډېر لنډ تنګ وخت کې راغلي او زمونږ رقم وکړو څوک دلته راغلي دي یاره مونږ له د سره هېڅوک هم نه راغلی زمونږ نه علاوه ضرورت و بسترو وغیره ضرورت یاره بالکل مونږ ته د هر یو شي ضرورت دی انشاءالله چې تاسو راغلي انشاءالله ستاسو په وساطت به مونږ ته هر یو شي انشاءالله رارسي انشاءالله نور به هم راځي ښه بسم الله مونږ ته بس ولایت سم نه راغلی بغیر ستاسو نه اوس دا چې دغه پیکج هم راوړو دا هم راکړو مونږ به دې راګې ته موټو چا به نه راکوله او ولایت شته نه وړم نشته وړم اوبه راکړه ډېره وي او جي صحیح ښه کتونکو دا داسې خلک دي چې لکه دوی دا محله چې کومه ده دا واله راغلې ده بیا چې پکې لرې لاړ شي لرې ډېر مزل نو دا ډېر سر ته پکې پراته دي 14 پکې دا دي دا یو ورور پکې چې کوم دی 15 پکې بل رالو او ورسره چې کوم دی نو دا پکې 14 راغی دا پکې 14 راغی نو دا تاسو وینئ چې ستاسو د وړاندې دي دې خلکو ته ملو شو الله دې قبول کړي نه اوټ نه نوټ او نه احسان د الله د رضا دپاره هغه ځای ته ځان رسو چې کوم ځای ته څوک نه دي رسېدلي او په دغه کې زه د مولانا محمد شفیق صاحب او د حاجي ابا ډېره زیاته مننه کوم چې په موږ اعتماد کوي او موږ ورته کوم ځای وښایو او هغه ځای ته راشي دا زموږ رونه دي سیلاب ځپلي دي او داسې ښه په عزت سره ښه په آرام سره ښه په استحکام سره دا دوی خپله غوټه به والي نه کړو نه څه بل څه هر سړی دی داسې و چې کلي ته لاړ شي سامان دې کېږدي لسټ یې جوړ کړی دی هغه کسان دې کینی ذموار دا خلک دي خو دی 14 کې یا 14 کې یو خوا کمیږي را کمیږي نو دا تکلیف ته دوی دی نو دوی بیا د خپل ځان په خپل حفاظت کوي او خپل کس چې کوم دی خپل غوټې ته ودرېږي او هغه دی دوی ته میلو شي انشاءالله سلسله مخ په وړاندې رواني موږ سره اوسه کتونکو الب خان شیرپوی یم کیمرامین دا سره یاسر خان دی څنګه چې تاسو وینئ چې د روزاني صاحب سره موږ سوونو خلکو ته پوټ پیکج ورکوو ورسره بسترې ورکوو ورسره د کچن سامان ورکوو نو دا صرف زه ورکوم د مولانا محمد امین صاحب مولانا محمد شفیق صاحب په تعاون سره خو دې وخت تاسو ګورئ دا ګاډی بیل روان دی
دې کې چې کوم دی سوونو خلکو ته چې کوم دی نو بسترې دا واچولې شوې دا بیل ګاډي روان دی ورسره چې کوم دی نور سامانونه واچولی شو دا ګاډي چې کوم دی نو دا ناګومان او هغه علاقې ته چې کوم دی بیل روان دی په دې یو بوجۍ کې چې کوم دی نو د څو کسانو مال دی پکې چاچاسي وي دې کې ګډ وډ مال دی اوچه سودا ده غونډه دا هلته کې ځي بل ګاډی ولاړ دی دا چې کوم دی نو دا به بل طرف ته ځي نو یو سلسله ده روانه ده زه چې کله د خلکو سره واده وکړم او دغه خبره ورته کوم چې مال ډیر دی راځي به او ګاډي کې چې څومره سامان وي هغه تاسو ته درلو نور چې کوم دی هغه به مونږ بیا رالو کوم ځای کې کمې راغی دا رضاکار چې کوم دی دا لګیا دي ټوله او ښځانه چې کوم دی نو خوله یې ویستله په دغه نور باندې دا اوبهګانې دا نوې کپړې نوې پیزار تر دې پورې چې سبزي هم چې کومه دغه ګاډي کې لاړله الوګان او پیاز چې کوم دی خلکو را لیږلي دي ورسره خیمې دا هر یو سیسټم دا وګوره دې خواته راشه دا اوس چاچا ته راشه که نه دا کوم ځای ته ځي دا کوم ځای ته ځي دا کوم ځای ته ګاډي روان دي ګاډي کوم ځای ته دا کوم ځای ته ګاډي روان دي ها دا وګوره جي دا اوچه سودا ده که نه راځه ته راځه مخکې شه راځه دا اوچه سودا ده باقاعده دا رضاکار ملګري دي چې دا زمونږ سره لګیا دي په دغه کار کې او مونږ لیږو دې نه پس چې کوم دی مونږ دا ګاډي ډکو او دې ګاډي کې چې کوم دی نو مونږ سامان اچو او دا به چې کوم دی نو زه وړم هغې خلکو سره چا سره چې مونږ واده کړې ده هغوی ته به ځي نو دا ما صرف تاسو ته ښودله ما سره ارور مې لږ راشه که نه ارور مې لږ راشه څو خبرې خو راسره وکړه نه خپله پېژنګلو راسره وکړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمون ساجد امینی دی جی جی او ساجد صاحب اوس کوم خوا روان یې تاسو مونږ جی د تحریک د طرف نه چې کوم دی ناګومان طرف ته روان یو نو هلته د راشن ضرورت و د عوامو ته د عوامو ریلیف دپاره چې کوم دی د تحریک د سایډ نه څومره خاندانونو لپاره تاسو زمونږ تقریبا 40 کسان افراد دپاره د راشن ضرورت و نو الحمدلله زمونږ صاحبانو زمونږ تحریک چې کوم دی هغې دپاره مونږ ته هغه راشن مهیا کړو هر څه درکړل الحمدلله شکر کپړې هم درکړې راشن هم الحمدلله هر سهولت کپړې ورسره چې کوم دی چینی غوړي هر شیز پکې موجود دی صحیح ښه که تاسو د مت صرف تاسو وګورئ پیاز الوګان سبزي دا نومې څیز چې کوم دی دلته کې دا ستاسو د وړاندې دي ښه دا ګاډي چې کوم روان دي قاري صاحب دا ګاډي جی اوس په دې سات باندې یو نیوز والا ملګری مونږ وکړو ته دلدار ګاډي کې هغه و چې شفیق صاحب کسان راغلي دي او هغه مونږ له سامان نه درا کړي نو دا مونږ جی اوس هغه د ما کمنټ سم وکړل چې سوال نه پیدا کیږي چې 50 کې مستحق خلک یو مونږ ته ونه رسو ګنټه نه مکلیټ شي دا مونږ معذرت غواړو ان شاء الله 50 کې با چې چاته ډبل او ټریپل ملونه شنو کمی به ان شاء الله تعالی ناراضي حقیقتونکو مونږ لومبي هغه کوشش کوو چې هغه ځای ته څوک هم نه رسېدلی مونږ سره چې دا کم ټیم دی نو دا د ځانه خولو باسي او د هغه ځای ته رسو د دې نه علاوه یو ځای ته په دوه ځای دې وخت کې چې کوم دی نو په 3 ځای کې زموږ ډسټریبیوشن روان دی په 3 ځای کې ښه او دا دوه چې کوم دی نو دا روان دي 5 او شپږم زه راواپس شوم او زه به چې کوم دی نو بیا ځمه زه به هغه علاقو ته ځمه نو انشاءالله هر چا ته به دغه کېږي چونکې دې وخت کې هغه شانتې مواد نه دي را روان څنګه چې په تیر سیلاب کې روانو هغه شانتې انجیوګانې نشته څنګه چې په تیر سیلاب کې وي خو مولانا محمد شفیق صاحب هغه کسر پوره کړ او خلکو ته انشاءالله د کچن سامان ورسره چې کوم دی نو بسترې ورسره اوبه ورسره پوټ پیکج بسکټې میل پیک نومې سودا چې کومه ده هغه په دې کې ده دغه خلکو ته میلاویږي نو الله دې قدر وکړي چې زموږ د 400 وال دې وخت کې انشاءالله مستفید کیږي به چاته چې نه رسېدلی هغوی ته به رسو څونه پورې چې وس دی ولې روز کې په یو ټیم باندې یو کار کیږي شلو ځینو ته سړی رسېدی نشي او موږ د خلکو هم ډېره مننه کوو چې کوم ځای ته موږ ډسټریبیوشن کوو نو هغوی چې کوم په عزت سره دا وصولوي او په عزت سره اخلي نو د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی ډېر د صبر نه کار اخلي او انشاءالله د دغه صبر سلسله به رواني هر ذات ته به چې کوم دی نو موږ رسو مننه کتونکو الف خان شیرپو یم د ګیدړ کلي علاقه ده بنګیرې محله ده موږ دلته کې روړي دي دا بسترې د ځان سره هغه خلکو چې موږ ته دا بسترې را لیږلي دي مولانا محمد شفیق صاحب په تعاون سره
نو دغه خلکو چې مونږ ورکړې دوی په ډېره خوشحالۍ څرګندونه وکړه وروره څه به وایې؟ بالکل موږ په دې باندې ډېره خوشحاله یو ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې کوم دا سامان موږ ته میلاو شو نو ستاسو ډېره مهرباني او انشاءالله ستاسو په تعاون به موږ دغه کېږو ځکه چې سیلاب ډېر زیات خراب کړي دا ټول غریبانان بسترې ته ضرورت ده ته بالکل د بسترې ضرورت او هر یو شیز اوبه موږ نه وړو نو دې وجې چې کوم دی نو دې ته زموږ ډېر سخت ضرورت و جی موږ ډېر خوشګزار یو ستاسو چې تاسو راغلئ الله خان شیرپور صاحب او موږ ته بسترو ډېر سخت ضرورت و او موږ ستاسو ډېر شکرګزار یو چې دا اواز تاسو اوچت کې د ګیدړ کوي نه چې دې خلکو ته هېڅ مواد لا نه رارسي او تاسو راغلئ ستاسو ډېره مهرباني کتونکو یو ډېر پرامنه خلکه او بس سیلاب وخلی دغه امتحان نه راګیر دي قاري صاحب نن کم ځای کې تقسیم وشو بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو چې دینه مخکې د چوتي پل نه چې کم ګس طرف ته علاقه ده خربیله کورونه ورته وایي شابه بابړه خربیله کورونه هلته راغلو دا مال چې کم دی دا د حاجي محمد امین صاحب د دربار نه د جناب شفیق امینی صاحب کم چې تحریک لبیک پاکستان د مرکزی رکن شورا هم دی او صوبایي امیر هم دی د هغې په توسط سره د هغې د انډر لاندې چې کم دی مونږ راغلو د افغان صاحب په نشاندهۍ باندې دې علاقې ته او مونږ الحمدلله په پوره امنه توګه دا مال تقسیم کړو دلته که تاسو د سینې نه بره چې کم دی اوبه ګرځېدلې دي او د دې خلکو چې کم دی څه آبادۍ ولاړې دي نور کارپېټې او اسباب او د فرنیچر وغیره ټول هر څه خراب کړي دي او الحمدلله مطمئن یو چې حقدار و چې کم دی خپل حق میلاو شو صحیح ده بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ دلته یو ملګری دی د ګیدړو کې او هغه اطلاع کړې وه بیا موږ شفیق صاحب ته وویل چېرې دغه شان په دې خلکو باندې سیلاب ډېر زیات راغلی دی او ډېر زیات تکلیف دی او شفیق صاحب چې کوم دی د هغه شپه ورځ یو شان لاlan دی هم د دې سیلاب ځپلو ورونو دپاره هغه ډېر زیات هلې ځلې وکړې او موږ د الف خان شیرپور صاحب هم ډېر زیات شکریا ادا کوو چې په هر محفل کې دا ځان رسوي او دې خلکو ته د دې ډېر سخت ضرورت و او انشاءالله نور هم ډېر زیات مالونه را روان دي او انشاءالله هر څه به رسي د شفیق امینی صاحب په تعاون باندې او د الله رب العزت په فضل باندې انشاءالله جی انشاءالله دې خلکو له موږ دا باور ورکوو چې تاسو به رانه نه پاتې کېږئ خو دغه شانتې د صبر تحمل نه کار اخلئ چې څوک په دې خپل ښه کار باندې ستومانه نه کړي دلته کې 300 لیست دی موږ راغلي د لږو په دغه یو سوچ به کې واغستل څه چې پاتې شي انشاءالله دوی سره هم راځو دا سلسله لا روانه ده دې وخت کې چې کوم دی زمونږ دغه د 50 نه زیاتو خلکو ته چې کوم دی نو بسترې دې صرف په دې ځای کې میلاویږي نو زمونږ سره اوسئ کتونکو دا کومې ویډیوګانې چې راځي دا صرف زه چې تقسیموم نو غوړې دا د هغې ویډیوګانې راځي ښه نور چې د دې ځای نه یا کوم ملګري راځي یا هغه ځان سره وړي لکه دلته اوس یو ملګري راغی راشه ملګري لږ دې خواته راشه لږ مشر راشه دا ملګري راغی او دوی دلته کې دا خواهش ظاهر کړ چې زمونږ کلي کې یو 100 کوره دي هغه متاثره دي او هغوی له راکړه او دلته کې چې کوم دی نو رفیق صاحب ورته دغه وکړو ښه نو هغوی ته چې کوم دی باقاعده چې کوم دی نو دې ځای نه فوډ پیکج میلاو شو اوس پکار ده چې دوی هلته کې تقسیم کړي دا باقاعده چې کوم دی نو په هغه روډر کې چې کوم دی چوري کېږي دا بل پیکج روان دی راشه رور مې دلته کې راشه دوی ته آواز وکړه دوی ته آواز وکړه لږ راشه نو دا باقاعده چې کوم دی دا دوی ته روډر راوستي دي په دغه روډر کې ورته چوري کېږي او دا چې کوم دی نو هغه ځای ته ځي او هلته به دا کېږي څنګه یې وروره ښې خیر دی همته هم را سره وکړه که نه ګوره څنګه دی خیر دی ستا څه نوم دی زما نوم عزیز دی عزیز صاحب دا کوم ځای ته دا پیکج جوړی دا جی انډارې ته ویلي دا ځای درته څنګه راښودی شو دا خو بس ارشاد مولوي صاحب په دغه رالو په ریفرنس باندې او جګړه لګو د شفیق امینی صاحب سره خبره کړې وه او جی نو دا اوس هلته کې سیلاب راغلی جی بالکل راغلی دي پسونه خلکو خراب کړي کچا کور نه دا کړو فصل خراب کړي نور نقصان نه کړي کنه جی جانی نه خو مالی نقصان نه تر اوسه څه در رسیدلی یاره جی داسې خو موږ د دې ګیدړ او د انډارې په دې برید باندې یو نه جی نو ګیدړ خلک هم څه نه راکوي تاسو خو دغسې که نه جی او دوی هم دلته څه مشران چې راشي نو دا ځای نه دی والي او دا ځای نه دی والي او که نه جی نور نقصان خو یا لږ یا ډېر کله چاکور نه روان کړي فصل به دغه کړي څه بل څه نقصان به کړي خو څه ناسه نقصان یې کړی که نه جی او نو بس دا خبره جی شفیق امینی صاحب ډېر خو هم شفیق امینی صاحب خو ډېر شکریا ادا کوو جی او انشاءالله چې موږ خدا دعاګانې کوو چې روان الیکشن کې دوی که خیر خدای الیکشن نه کوي که الیکشن کوي او که نه او چې که الله رضا راپاري پته راته جی او خدا صاحب چې خدای دې بس که خیر وزیر اعظم کړي خدای دې وزیر اعظم کې تحریک لبیک والا په هر دغه کې خلکو خدمت کوي که سیلاب راشي که زلزله راشي که هر څه راشي موږ د دوی ډېره شکریا ادا کوو دې کې بالکل اوټ او نوټ نه شفیق امینی صاحب چې کوم دی هغه بالکل په دې سوچ نه چې کوم ځای کې ضرورتمند دی چې هلته کې ورسي او خو چرې دا مال نه وی راغلی لکه دې رور نه دا رور چې کوم دی وي موږ په یو داسې باډر باندې یو چې نه راله خوا څوک راکوي نه راله دې خوا څوک راکوي نو دې چې اوس هلته کې یو ځي نو لکه بستر کې په لاړې شي چې هله خو به څه ناڅه میلاو شي که نه نو دا د 100 کسو پیکج دی او ښه غټ
او زبردست سره د لوغو د کپړو لوغي کپړې وچه سودا هر یو څیز چې کوم دی دا دوی ته میلاو شو دا دومره غټ پیکیج دوی ته میلاو شو دا سلسله روانه ده موږ سره